السلام علیکم ملګرو. یو څو ورځې مخکې منیر واینس والا یو ویډیو اپلوډ کړی ده چې په هغه کې د مدارسو یو بدنامي ده، بې عزتي ده، بې شرمي ده. منیر واینس دا چې کوم دی یو فني ویډیوګانې جوړوي او د معاشرې عکاسي کوي، خو لیکن په دې ویډیو کې چې کوم دی ډېره غټه غلطي کړې ده. د دې مقصد او غرض دا دی چې په معاشره کې خلکو چې کوم دی د مدارسو نه زړه تور شي او خلک خپل بچي چې کوم دی مدرسو ته ونه لیږي. دا ډېر د افسوس خبره ده. بهرحال بیا د هغې چې کوم مشر دی نو هغه معافي هم غوښتې ده. هغه ویلي چې یاره زمونږ دا مطلب نه دی، خو په دې باندې ډېرو غټو علما کرامو هغه چې کوم دی اکشن اخیستی دی. په دې کې حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې نن سبا چې په ټوله دنیا کې د هغه بیانات چلیږي، خلک یې اوري او پښتانه یې ډېر زیات خوښوي، خلک ورسره مینه محبت لري. همدغه شانتې په بونیر علاقه کې د هغه یو ډېر لوی نوم دی، خلک ورسره عقیدت ساتي. هغه چې کوم دی د خپل پیج نه دا خبره شیر کړې ده چې دوی ښه کار نه دی کړی. او دغه شانتې د بونیر یو بل عظیم شان د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی د صوبې جنرال سیکرټري مولانا مفتی فضل غفور صاحب، هغوی هم چې کوم دی په دې باندې یو غټ اکشن اخیستی دی چې یاره دا نه دي په کار. خو بهرحال اوس چې کوم دی د هغه خلکو دپاره چې یاره نور چې کوم دی تاسو که هغه واینس والا دي یا داسې نور سوشل میډیا والا دي چې داسې ویډیو چې کوم دی تاسو مه جوړوئ. د دې چې کوم دی ډېر لوی نقصان وي معاشرې ته، خلکو چې کوم دی د مدارسو نه زړه تورېږي. بهرحال د داسې ویډیوګانو چې کوم دی ځان ساتل پکار دي. او یو چې کوم دی واقع وشوه په سوات کې، په یو مدرسه وه یو استاد و، نو د یو مدرسې او د یو استاد د وجې چې کوم دی ټول مدارس ته مه بدناموئ. ښه علما کرام شته، ښه بزرګان دي، هغوی چې کوم دی پاتې راځي بدنامیږي. ټول سوشل میډیا والا ته زما دا پیغام دی چې تاسو د مدارسو چې کوم دی ښه تصویر پیش کړئ. د دې چې کوم دی کم کردار دی، کردار دی معاشرې ته د قوم ته وړاندې کړئ. ډېر لوی کردار دی پاکستان کې د مدارسو. په ټوله دنیا کې چې کوم دی څومره مدارس دي، د هغې نه زیات چې کوم دی په پاکستان کې په یو ملک کې په یو وطن کې او چې کوم دی دلته دومره حافظان، دومره عالمان او دومره مفتیان تیاریږي چې په ټول دنیا کې نه تیاریږي. نو دا چې کوم دی د پاکستان د مدارسو یو ډېر لوی کردار دی. د دې چې کوم دی تاسو تصویر چې کوم دی د معاشرې ته وړاندې کړئ. لکه څنګه چې بونیر کې یو سوشل ورکر دی، نوم یې رانیر شو، هغه چې کوم دی د مدارسو موقف باندې یو ښه رای پیش کړی ده، یو ښه تصویر یې خلکو ته ورکړی دی. نو دا ډېر ښه خبره ده. بهرحال چې کوم دی د مدارسو ډېر لوی کردار دی. تاسو وګورئ چې د پاکستان نه خلک بهر دنیا ته ځي دا دنیاوي تعلیم حاصلولو دپاره، څوک میډیکل کوي، څوک انجینرینګ کوي. او د پاکستان د مدارسو دا کردار دی چې دلته چې کوم دی د بهر دنیا نه چې کوم دی خلک راځي، د هغه امریکې نه راځي، انګلینډ نه راځي، دغه شان د انډونیشیا نه راځي، ساوت افریقې نه راځي. او دلته پاکستان کې په مختلف مدارسو کې، په کراچۍ کې، بنوري ټاون کې، دارالعلوم کراچۍ کې، دغه شانتې مولانا منظور منګل صاحب مدرسه کې، همدغه شانتې په لاهور کې په جامعه اشرفیه کې، همدغه شان چې کوم دی په سرحد کې دارالعلوم حقانیه کې هغوی تعلیم حاصلوي، دیني تعلیم. دا چې کوم دی د پاکستان د مدارسو کردار دی. بهرحال زه ټولو ته چې کوم دی دا پیغام ورکوم چې د خپل میډیا په ذریعه باندې د مدارسو انشاءالله چې کوم دی تاسو هغه ښه تصویر پیش کړئ، الله تعالی به تاسو اجر درکړي. او که ستاسو د وجې چې خپل ماشوم داخل کو مدرسه کې، هغه چې څونه تعلیم حاصل کو او څومره چې کوم دی هغه مثال اعمال کوي، مونځ کوي، دغه شانتې تلاوت کوي، نو د هغې ټول ثواب به چې کوم دی تاسو ته رسي. ستاسو د وجې چې کوم دی یو کس مدرسې ته لاړی، هغه تعلیم حاصل کو، علم حاصل کو، هغه چې په معاشره کې څومره ښه کارونه کوي، د خلکو اصلاح کوي، نو په هغې کې به ستاسو پوره ثواب او اجر